مهرباني وکړئ د هر چینل ذمہواري دا جوړیږي چې هغه حقیقت بیان کړي او خلکو ته رښتیا ورسوي. بالکل دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې افغان آباد دی او د پښتنو په دې سیمه باندې افغان قوم آباد دی کې هیڅ شک او که چا په لږ شک وي نو هر سړی دې لاړ شي که چا مرلس مکه ده او که چا 2000 جیره به ده د پټوار نه نن هم خپل ریکارډ راوالی د سرکار ریکارډ نن هم راوالی دې کې وکیلان مخامخ ماته ناست دي چې چېرته د قوم خانه لیکلې ده نو هر سړي ته مخامخ په قوم باندې افغان لیکلي لیکلي که نه لیکلي. بالکل نو لہذا اوس چې یو سړی محمد زید نو هغه انکار کولی چې زه محمد زید یو سړی یوسف زید هغه دا وایي چې زه یوسف زید یو سړی ممن دی هغه دا وایي چې زه ممن یم. سوال نه پیدا کېږي دا خو قوم خو د سړي شناخت دی. بالکل زه په قوم افغان یم زه په قوم افغان یم خو یو حقیقت دی چې په افغانستان کې کوم افغان آباد دی د هغه ملک افغانستان دی هغه د افغانستان وفادار دی او په پاکستان کې چې کوم افغان آباد دی د هغه ملک پاکستان دی هغه پاکستان وفادار دی. زنده‌باد. نو ته زما په وفادارۍ شک ولې کوې او بیا زمونږ په وفادارۍ شک کوې. قوم میں افغان دے یم پختون ملک میں پاکستان دے او دا سے ملک میں نہ دے تاسو تشی تبصرے کوئے ما پا دیر سوات و باجوڑا پا پیخور کے و پا بجرستان کے در اخفل وطن تا پارے وینت ہوئے کرے دا وینت ہوئے کرے دا دا سی وینت ہوئے اخفل وطن تا ندا زنیم خبر او بیا پا دیم نپوئی گی پا دیم هم نپوئی گی چې نن د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فقدان دی. نن دواړو ملکونو کې بعضې مسئلې او مشکلات دي. نن د افغانستان او د پاکستان په منځ کې یو مضبوط تړون پکار دی چې کومې مسئلې هغې ته پېښې دي چې هغه مسئلې په شریکه ختمې کړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت وشي چې دواړو ملکونو ترمنځ دهشتګردي ختمه شي چې په دواړو ملکونو کې امن بحال شي. نو چې دا کوم چینل په ما تبصره کوله یا په هغه ناروې تبصره کوله هغې ته یو خبره کوم چې زه د ایمان تېر کړې چې د پاکستان حکومت او د پاکستان د فوج په دعوت افغان طالبان راځي دلته او افغان طالبانو مذاکرات دلته کېږي هغه وګونګان دي هغه ولې نه وایي چې افغانستان د طالبان راغلي دي او په دې باندې تبصره کوي. زما گزارش داری چې د پاکستان فوج یا د پاکستان ریاست د افغانستان طالبانو سره یا د افغانستان پولیس سره مذاکرات کوي موږ ورته په ښه نظر ګورو. پکار دی چې وشي رابطې خو که هلته یو کار پر روغ نیت کېږي او په هغې اعتراض نه کېږي نو زما په کردار باندې به اعتراض ولې کېږي. دا ځکه ما د دې خبرې وضاحت کړو او زه مشکور یم د دې صدر صاحب چې هغې زه د دې نه خبر کړم کنې زه خو چې هغه ورځ د بل راتلمه تقریبا د شپې 12 بجې وې چې زه ورسېدم او سهار نه بیا زموږ د معمول سرګرمۍ او هلې ځلې وې نو لهذا ما ته دا موقع نه وه میلاو شوې او خیر که حقیقت ته تپوس کوې زه هر څه کوم ډېرې چینلې ګورم خو دا کوم چینل چې دا رپورټ ورکړی و زاړو هغه چینل ګورم. زنده‌باد. افغان بچه ہے فخر افغان بچه ہے لربر. اوس مشرانو ملګرو ظاهره خبره دا ده چې تنظیمي خبره ما وکړه د را روان 20 تاریخ د کلیزې په حواله ما تاسو سره خبره وکړه او بیا یو دوه وضاحتونه چې کوم ما ضروري ګڼل هغې باندې ما خبره وکړه. اوس چې کوم دې وخت کې موجوده سیاسي صورتحال دی ظاهره خبره ده تاسو ټول ذمهوار ملګري یې او خواهش به دا لرئ چې ضرور په هغې باندې څه خبره وشي. دې وخت کې چې کوم ملک کې صورتحال دې ما نړۍ ته وکتل خو ښه د لږ وخت شته دی پکې. اول خو د غرمې 12 بجو نه پس
که زمونږ د ملک د جعلي وزیر اعظم نه خدای دا توفیق ورکړي چې هغه کوټې ته تللي نو زه نه یم خبر خو د 1200 بجو پورې هغه کوټې ته نه تللی بلکې دغه وخت غالبا په اسلام آباد کې هغه یو پرانیسته کوله او په هغه پرانیسته کې چې میډیا کوم د هغه بیان نشر کو نو هغه دا وایي چې دا هېڅ طریقه نه ده چې دي دا مطالبه کوي چې ترسیم به موږ هلکه چې کله وزیر اعظم راشي دوی چې دا کومه مطالبه کوي نو دا دوی وزیر اعظم بلیک میل کوي بلیک میل مطلب دا دی چې په وزیر اعظم باندې دباو وچوي او دا مطالبه یو ناجیزه مطالبه ما ته دا خو پته وه چې دا سړی په موږ مسلط شوي دی دې منتخب شوي دی دې نه خو زه خبر یم تاسو خبر دی ما ته هم دا پته وه چې په کرکټ په لوبه باندې ډېر ښه پوهېږي خو په سیاست او په حکومت کې د ده نه لوی اناړي بل نشته زه نه دې نه خبر وم زه نه دې نه خبر وم ما ته دا هم پته وه زه د دې نه خبر وم چې خپل سیاسي مخالفینو ته دې داسې په داسې نظر ګوري لکه چې د ده ذاتي دشمنان زه د دې نه خبر وم ځکه چې کوم سلوک د نیب په ذریعه باندې د خپل سیاسي مخالفینو سره کوي یقینا خو تاسو واقف یې او ټول پاکستان کې خو ما چې به د ده د کینسر هسپتال ته کتل او ما به د ده د سماجي شعبې کې د ده خدماتو ته کتل ځکه چې هغې نه زه انکار نه شم کولی کینسر هسپتال یې جوړ کړی دی هغه کینسر هسپتال کې د انسانیت خدمت کېږي ما چې به دغې منصوبو ته کتل نو ما ویل چې یاره کم از کم دې سړي کې همدردي به وي دغې به همدردي وي دغه به انسانیت وي خو دې تېر 15 ورځو کې دې نتیجې ته ورسېدم چې دغې نه همدردي شته دغې نه انسانیت شته د ده نه زیات بې حسه انسان ما په خپل ژوند کې نه لیدلی ځکه چې دغه خلک بې ګناه ووژلي شوي او په کوم بې دردۍ چې وژلي شوي دي د ظلم انتها ده چې بلکل داسې حلال کړي دي چې داسې به څوک چرګانه ملال نه کړي او بیا دین هم تاسو خبر یې چې په دغه خلکو باندې دا لومړنی ظلم نه دی په دغه خلکو باندې مخکې نور ظلمونه شوي اوس سوچ وکړئ هر سړی د په خپل زړه لاس کې چې یو خور ده دا د خور رور چا حلال کړی دی او هغه حلال کړی رور هغې ته پروت دی 15 ورځې د هغه تدفین نه کېږي یو مور ده د هغې مور یو بچی د هغې د زړه ټوکړه هغه په دې حالت کې د هغې باندې پروت زوی د پلار پروت دی او دغه شان چې چېرته یو پلار د خپل زوی پروت او زمونږ وزیر اعظم انا ته وګورئ د ده غرور ته وګورئ د ده تکبر ته وګورئ چې هغه وایي نه منم د دې دا مطالبه نظم کوټې ته چې څو پورې دا مړي نه ښخ کړی زه کوټې ته نظم نو زه ورته وایم چې واره عمران خانه وخت مازدیګر دی واره پی ډي ایم خو په خپل ځای باندې خو دا چې کومه بې حسي تا وکړه دې دې ووري او تاسو یاد ساتئ چې د دې تپوس په دې هغه رب العزت په دې دنیا کې یو په هغه لوی دربار کې به دې تپوس بېشکه نو موږ لحاظه د ده په دې رویې مذمت نه کوو مذمت ډېر ورکو کې ټکې دي موږ د ده په دې رویې باندې لعنت واللعنت چې لعنت شو په دې کابو د ده په دې رویې باندې شرم والا پکار دی دا وقت د مدینې د ریاست او عمل ادارې څه وشي که دې پټې ته لاړ شي چې بری پښتونخوا کې به دماکې وشوې او خلک به پکې شهیدان شو زه به هغه شهیدان به کوم که ضمانت کړم زه به د هغې وارثانو سره ملاوېدم که نه به ملاوېدم چې د دهشتګردۍ خلاف
به زما د پولیس مانن شهیدان شو زه فخر پرې خبره کوم چې ما د هغې د تدفین انتظام نه دی کړی چې د هغې جنازو نه پرېږدو د هغې د جنازو کټ د شهید د جنازې کټ ما په دې خپل اوږه باندې دا پیسې خرڅ کړې نو بیا ولې د پیپل پارټۍ وزیر اعظم و هغه ترې شو د پاکستان فوج سربراہ ترې شو یو د پیپل پارټۍ وزیر اعظم تللی و بیا د پاکستان فوج سربراہ تللی و دې نشي یریږي نه دلته دا کرسۍ ډېره په اسانه میلاو شوې ده دلته د خلکو په ووټ نه میلاو شوې ده دلته د خلکو په ووټ دا کرسۍ میلاو شوې ده دلته به احساس وکړو په مفته راسور شوې ده په دې اسمانې په اصل زور نه اوس وایي دوه کاله پس مې ما د ریاست کولو چل نه راځي اوس په خپله وایي تاسو اورېدلې دي که نه وی چې مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا حکومت سے باہر تو مجھے کچھ اور نظر آ رہا تھا حکومت میں آئے ہوں تو یہ حالات اور واقعات تو کچھ اور ہے نو یہ زور ورا چې یو کار دې نشو کولی نو سره دې میدان ته دنګلو چې د پاکستان د چلولو نه وي چې د پاکستان د چلولو نه وي او د ولس ته خدمت نه وي د حکومت د کولو نه وي نو ولې سره کړه ته چې ما دې حکومت ته بوځې ولې ځان خراب کو ځان پرې د ملک خراب کو ولس خراب کو د خلکو د تباہی وکړه د روزګار د تباہی وکړه د معیشت د تباہی وکړه ما ورته دا خبره کړې وه په بلو کې زه د بل چا بیان نه لرم زه به د ده بیان نه یم د ده بیان یو بیان یې تیار یم د ده بیان ستاسو یاد شي چې ده به وي چې د پاکستان حاکمان کچکول ګرځوي او قرضې غواړي او په دې باندې د پاکستان بې عزتي کېږي په دنیا کې پاکستان رسوا کېږي او پاکستان ته نقصان رسي چې زه راشم زه به دا کچکول ماتوم دا خبره کړې وه اوس واورئ فساده ته پوهېږه کوي ډېر فساده حساب کتاب یې کړی 1947 نه بعده 2018 پورې سره پاسه په 80 کالو کې د پاکستان کل قرضه وه 30,000 ارب روپۍ دا چې په 80 کالو تقسیم کې نو د پاکستان قرضه جوړېږي د یو کال په حساب چې دا 30,000 په 80 کالو تقسیم کې باچا ستا دکان میں تک حساب کتاب کے تکڑے گئے وہ راستے نظر الگ سے نو د دې راځي نه 430 ارب روپے کا کار کل قرضه د دې حکومت په مخ کې 10,000 اربا او چې په 80 کال کې تقسیم کړي نو سره پاسه 430 ارب روپے راځي استاد خبر لري چې کوم سړي په کچکول ماتو هغه په 2.5 کال کې څومره قرضه واغشته 14,000 ارب روپے اور چې 14,000 ارب روپے تقسیم کېږي په 2.5 کاله نو غالبا که زه نه غلطي کوم نو په 2.5 کاله کې 10 میاشتې نو چې دا په 10 میاشتو کې تقسیم کېږي نو د نر بچې د نر بچې تبدیلي خو یې راوسته 470 ارب روپے د میاشتې قرضداري رہی سوال سوچو کے پاس کم زین ولا قرضه مونږ واپس ورکړو او په داسې شرایط کې دا قرضه واخیستله چې نن د هغې ټول بوج د پاکستان په ولس کې او په پاکستان په معیشت دا نن چې ډالر ګران شو دا نن چې مزدور پریشان دی دا نن چې تاجر پریشان دی دا نن چې زمیندار پریشان دی دا نن چې کاروباري خلک او کارخانه‌دار پریشان دي دا غي تا بنیادی وجه چې یو دې سره پالیسي نشته یو سره پروګرام نشته بل دومره لوی قرضه واغسته نن دا حالات دي زموږ د بل او بیا به یو بله خبره کوله د ګرانۍ په حواله اب هم درته خبره کوم د بل چا خبره نه کوم ګرانۍ د پرون سبا خبر یې راځي چې څه حالات ځکه چې الحمدلله
وړو خو زما په خیال کې نواز شریف په حکومت کې چې کوم قیمت باندې نن جوړ دی عمران خان په حکومت کې جوړې مینې ته راغلی زما په خیال دغه شانتې دارون زما په خیال چې د نواز شریف په وخت کې که په 100 روپۍ وجوړې 50 ته راغلي او چیني خو زما په خیال چې هغه وخت کې په 55 وه اوس راته هغه ورځ چاوي چې په 2500 ته ملاوېږي داسې وروره لږ څه هغه ټولو ورته دروغ وایي خیر دې برداشت کړي نو که ما یو منټ ووایي نو برداشت یې کله کوې زه خپل الفاظ واپس علم دا د دې الټا داسې نه هر څه یو په 2 ګرامه بجلی یو په 2 ګرامه ګیس یو په 2 ګرامه पेट्रोल डीजल दारू चीनी उना हालात जमा पकड़ के पाकिस्तान पर तारीख के यो हुक्मरान को हुकूमत की बदबनी का लगे तुम रगरानी राली सूरत को हुकूमत किया देखिए खुद में मराई निश्चित है मुझे देखिए मैं मराई निश्चित है उसम इमरान खान यो बिल बयान आगा बयान बदल दाओ कि दब खल को तवीत के मेरे पाकिस्तानियों सुनो आपको पता है महंगाई क्यों आती है महंगाई इसलिए आती है कि ऊपर बैठा हुआ हुक्मरान जब करप्ट होता है करप्ट उसकी करप्शन की वजह से महंगाई आती है लामानी मेरे बंदा देगी और दली वीडियो गानी नो उस वक्त वे बचे लड़सरा कजस्ता पर ये खबर यकीन कौन चिकम अता करे गया नो तो वे चित्रानी लगा राजी चिकला हुकूमत और हाकिम अनबी नो ब्या को मतलब दा चिस्ता हुकूमत के गटोर न सेवा गाड़ी लागलेला नो ब्या को वाज़ेह खबर डाला चिरा पाकिस्तान पर तारीख के स्तान अलवे में हुकूमत के सफर पर नजर आ गए तेरा टोल अलवे से के चिता पर कमिश्नरियान के नोली नंबर का पार चीनी कमाई अभी वही सेवा शो नंबर के बावली की पैसे बचोगे ब्याह को मैं से पसंद तो बोल की चीनी कमाना ब्याह का बार चीनी लोगों को दोबारा पति पैसे हो गए नंबर खाना नंबर का पार ये पूरा की निस्ता कमिश्नरियान हुई चगाला नंबर का पार सेवा ना लगाना बाहर बोलेंगे चिबार यूरी की पैसे पतियोगे भी ब्याह उसको में से पसुई चिना वाले से कमाला अब कुमल के कमाला ब्याह का बार ना उख्तवारी चिबार मलकुल नेवारी पतियों के पति ब्याह पैसे हो गए दे तो वही डबल शाह कि नदिया रकम गटा और आगे मखन गटा और डबल गटा और क्या लेकर चल करीम चिकन सड़ी हुई सी खिदमत लड़ करी कोरी गट चलोली जाजू ने नवर करी चिकन हुई सी जे वसर ताली के शरीकी ब्याह के चिकन सबक का परमाना डरे पैसा यो वाला खस्ता दालो बना नवाज निजाम पाबंद नो अवल इलेक्शन जारी कनिता सो हालात को माहौल करते कदा फैसला उरस पर वो जरा दावे सरावे जिन्होंने बने हल्के एमएलए को नवाज खान और एमपीए चिकन दे लगे हल्के वफाद करता मुझे दावे नो अवल पर इलेक्शन जारी दायित्व कौम जो आजाद मुसलत और दोनों काले की दाखिल कर देगी नुज़क तहरीक शुरू हो जाए ज़का पीडीएम जोड़े और ज़का दीदों करों परेशानी यो ख्वावी ज़मीन परवाह निस्ता बल्कि आसार माखाम दियो दो वज़ीरान दो मुशीरान बगैर पीडीएम में नामी पकड़े बना खबर है हम मुख्तलिफ सियासी जमातों ने ना मुख्तलिफ सियासी जमातों मुख्तलिफ नज़रिए राय दिलावी में बिल्कुल पर मुख्तलिफ मामलात माने राय नहीं होगी जुदाना खुबाबाज मामलात माने राय बिल्कुल या वाला दास दासुल तसरीर कौम
استفاګانې به ورکړو بالکل به ورکړو خو کله به ورکړو اله به ورکړو چې د پیغام ماتېږي د پلا مضبوطولو نه موږ استفاګانې نه ورکړو که اوس یې ورکړو سینټ کې د تلار کو لارېږي د دو تایي اکثریت راځي زما پاکستان ترمیم حمله کوي زه په هېڅ صورت څوک یې ته نه پرېږدم چې زما پاکستان ترمیم وصول کړي کوتارې باندې حمله سینټ کې دې خپلې خوښې ته نه پرېږدو د سینټ میدان ورته نه پرېږدو سینټ ته خپل خلک لیږو چې په سینټ کې زما خلک ناست د دې صوبې د حق دفاع وکړي د قسم ترمیم تحفظ او دفاع وکړي او هسې به وکړي دا اوسپنه مطلب ګزاره نه رابغې چې کله را پوره ګرمه شي پوره سره شي نو د سینټ الیکشن نه پس به دا تحریک نور هم پروان دي موجود نو دمه پکې نشته ګورې دا تحریک به نور وړاندې موضوع او چې کله دا اونه بالکل سره شي او ګرمه شي نو چې هغه موقع راشي او هغه وخت راشي نو بیا به ولې دغه وخت کې لغیره د استفاګانو هغه لوی سټک چې کوم دی هغه به ولې راسا پرې منځ باندې رابطې نو په دغه موږ متفق یو پی ډي ایم متفق دی د آئین پر حکمرانۍ پی ډي ایم متفق دی د اسلام آباد په مارچ متفق دی د پارلیمنٹ په بالرسته متفق دی په الیکشن کې به هیڅ غلا نه او د بل چا به پکې کردار نه بغیر د ولس نه په دې باندې پی ډي ایم بالکل متفق دی او د صوبو په حقوقو باندې پی ډي ایم متفق دی په صوبایي خودمختارۍ باندې پی ډي ایم متفق دی پاکستان ترمیم په تحفظ او په نوې نقشې اور باندې پی ډي ایم متفق دی پی ډي ایم نن دومره متفق دی او ستاسو د سیاست نن دا ګټه زه مبارکي در کوم ځکه چې زه نن لاهور ته ځم نو زه نن دا پنجاب کې پنجابیانو ته ویلی شم چې نن ممدار وز نه وکړه باچا خان خبره منلې وې تاسو د باچا خان خبره ونه منله نن به دې سختۍ نه کېدی فخر افغان باچا خان فخر افغان باچا خان او هغه نن مني چې زه ورته لاهور کې دا وایم نو په لاهور کې زما هغه خور ماله دا جواب راکوي مریم خور هغه وایي چې د دې نه پس به د دې نه پس د هغې جواب ماته دی ټول پاکستان ته دی چې اس کے بعد آج کے بعد پنجاب کا کردار سوتےلے بھائی کا نہیں ہوگا بلکہ پنجاب کا کردار ایک سچے بھائی کا ہوگا یہ خپل ووٹ پچا کے کردار دی کا پنجاب نو دا پی ڈی ایم کے ناس ته زموږ د ګټه او ځکه به دا تحریک انشاءالله کښېني جاري ساتل ځکه چې اوس بله لار نشته بله لار نشته چې چا دې راوستی دی یا به دې بچ کړي یا به پاکستان بچ کړي بس صفا خبره ده ساده ټوکې خبره ده دواړه نشي بچ کړي یا به پاکستان بچ کړي او یا به عمران بچ کړي نو خپله فیصله دې وکړي زموږ فیصله خو ښکاره دی چې موږ څه فیصله کوي هغې دې خپله فیصله وکړي بہرحال